امرؤ القیس یو شاعر دا غډه لوی نامه شوی او دنیا با داغا اشعار اوریداو خلقو کې ډېر مقبول دا د خدای تقسیم دی چې څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې اس پتہ نه څوک د پیرای په رنگ کې رنگ کی د دنیا مریدانو کنا جی څوک د دولت پر رنگ کې رنگ کی دنیا تی غیر چاپیری خان صاحب نواب صاحب ارباب صاحب څوک ته اقتدار پر رنگ کې رنگ کی منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب رنگ دے لکه اوس پاکستان کې وګورئ جنیجو صاحب د پاکستان وزیر اعظم لوی لوی بزرگان او لوی لوی اهل فضل چې دی یا ورته ناستی جنیجو ورته تقریر کوي چې په خبرو هم نه پوي دا دغه تقسیم دی د دنیا خبرې دی وقتی رنگ دے راغلے دے نن بئی او سبا بنی او کمال او عقل چه دے اغا دان دے چه تا دنن روزی پا تماشا دمرا غاوی رشی چه سبا ورز در نهی رئی رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خنن یې تماشا د سبا نه دا یو ځای به ګوره نن به پکې لوی حل چلی هغه ځای ته به سبا ګوري سیلای به پیالوتی اس په انسان کے لوی کمال دا پکار دے چې د نن نه په سبا نظری او چې په سبا نظر نه او چې د دې شي انجام بچي او نتیجه بچي خلق خواري رسوایی ذلیل نو دا د خدای تقسیم دی سو کے پسرنگ کے رنگ کڑی اور سو کے پسرنگ امرؤ القیس شاعر و ډیر لوی نامه وا د نورو ورو شاعرانو وی چې مونږم شاعران یو دام شاعر دی زمونږ څوک نامم نه لیو سوک چی دی امرؤ القیس سوک چی دی امرؤ القیس راځي چې مړی چلے والا جوړ کړی دی د مرګ ورته وی راځه دلته یو مشاعره ده دا خبره نوې نه ده دا د پخوانه داسې را روانه لکه وختي راته چاوي چې یو مولا وی چې بجلیګر مولا تقریر کړو یو سوال می پیو کو قرآن او تختې دو جواب نماوی چې بجلیګر مولا بتختی ولی او که کومه خبره غلطه کړي یا مسله غلطه کړي کنه جی نو تختم بولی زما خو نفس
د پمن سپینم ز خپل نفس کم غنم پمن سپینا دا می ایمان دی چې په دې سړکو چې کوم پمن سپې ګرځي او دنیا ته کرکه کوي زما دې په خدای قسمی چې زه د هغې نم ځان لاندې ګڼم ما د تختېدو څه کار دی خو که ته ملا صاحب ما مسله غلطه کړي او ته راته رښتیا صحیح وښې زه به برملا اعلان وکړم چې دا پلانه خبره ما غلطه کړې وه زه توبه وباسم خدای دې راته معافي وکړي نو ته په دې خو غټ سړی کېږې نه که نه چې بجلیګر ملا خلقو ته وایي چا مې وتښتول او څو پورې چې د تښتېدو خبره ده نو بجلیګر ملا په 40 کاله کې د پاکستان حکومتونو نه دی تښتولی دي اجړاګانو نو ته به څه وتښتې تاسو پوه شوئ په خبره تښتېدو خبره نشته د یارې خبره نشته خبره د تحقیق حق ده خبره مې غلطه کړي برسر عام به معافي وغواړي غریب سړی وي زما په خبره رته تکلیف رسیدلی د ډیرو کسانو کور ته د شپې تللی ما معافي مې ترې غوښتې ده چې زما په خبره ستاړه ته تکلیف رسیدلی دی معافي درنه غواړم د معتبرانو کړپې زما په خبره چاودی خدای دې کورم وران کړي او غریب سړی چې زما په خبره خفه شي د شپې کورونو ته ورغلی معافي مې ترې غوښتې په سړک د پاسه د غریب په خپو پرېوتو ته تیار یم چې زما د وجې د هغه دل شکني ونشي او د غټایټو پروا نه لرم پروا صرف د خدای د ذات لرم چې د چا په قدرت کې زما ځان دی زما مرګ او ژوند زما عزت او ذلت دا ټول د خدای په لاس کې دی دا د بنده په لاس کې دی نو امرؤ القیس روان کو راځه دلته مشاعره ده چې بوتلو نو چړې مړې ورته راویستې ویل مړکاو دی هغه ویل ولې ویل دا ټوله دنیا تا پسې ده زمونږ څوک نامه هم نه علي هغه ورته ویل وجنئ مې ویل او وجنو دې پرېږدو دی نه ویلې وجنئ خو مې وجنئ خو یو سوال جواب به زما کور ته خو رسوئ زما د مرګ نه رستو ویلې بالکل وی ما چې مړ کئ او تاسو کلي ته لاړ شئ نو زما دروازه کې به یو نیم بیت دی بیت نیم بیت پیژنئ بیت معنا نیم څه شعر ویښ شئ ویښ لغوندې ویښ شئ داسې سیلاب در باندې را روان دی چې د ځانه به خبر نه یې پړسېدلي خېټې به په اوبو د پاسه روان یې یو غرق به یې ویښ شئ عذاب الهی چې راشي واورئ تاسو دا نیکان منځګزار شیخان وغیرہ صاحبان چې اجیان الهی عذاب چې په ملک راشي په خدای قسم د ټولو نه به مخکې تاسو اغستی او ټولو نه به مخکې تاسو تباه کېږئ ولې ځکه چې ته یوازې دې دپاره نه یې چې خپل ځان نیک کا ته دې دپاره یې چې ځان نیک کول خو پرېږده ته به در په در خاورې په سر د بل نیک کېدو پسې ګرځې په بني اسرائیلو چې عذاب راغی نو ځوانان یې بیزوګان شو او سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو سپینګیري پکې خنزیران تپوسو شو چې یا الله د سپینګیرو څه ګناه کړې وه چې دا د خنزیر په شکل شو وی دا سپینګیري په خپله خو نیکان وو خو د نور چا د نیک کېدلو کوشش یې نه کولو نو ځکه د دوی عذاب چې دی د ځوانانو نه زیات قرآن ته خیال وکړئ قرآن ته
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तासु यो बेहतरीन उम्मत यही कि तासु खारिज करले शवी यही द पारा द खल्को, खारिज करले शवी यानी उम्मत मुस्लिमा चे दे अल्लाह मा विस्ती दे द पारा कि तामुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, खल्क तबदने कह हिदायत कवई और द बदो नबे मनी कवई, तासु कार बदाई दाने चे द दुकान नराले अजान दे वोरे दो द कारगो गुंदी टीट पास शो ब्या लाड़ी पपौकम और पपौ बांधे बांधे उन खती, तासु कार बदाई जुआन अलकी और पलार रवानी और बल अलग पर मखदरा गए जोई दे दे रोर दे दे दोस्त दे दे और तय वक्के दे यो हदीस में और इदले दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिदरते हुए नागता का हदीस बयान इनी तासुए पैमान उलमा लिखी ची यो दियो यो चिंडख में ना चिंडख बच पागा डंड के आवाज डे टे 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 कोलू नु पालारा बच सोक तेरे दो नागन बे तपोसु को चिदा संग आवाज दे अगीब जी चिंडख आवाज स्खा मुर्दार खा रब दगजे ने बेउनी वो सट बेते प्रे मड़ बे लार शारा शवा च पद लार सूक ची ज्वंदेजी अल तमड़ प्रूत देना अगर कशे च दास बला यो खियार सड़े हो अगवी च दे लार के च चल चरा रवान शवा देव पलारा नास्ते और तेलुद्रेगा काका दिल तकीन केन ओलो च पदे क्या चिंडख आवाज हो टें 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 वेल दा संग आवाज वेल अल्लाह अरे रानो दा आवाज पर दुनिया की दे सानी निश्चित देव पलास मला और तलाश राख को वेल दा मखामख द चंदनो गर दे दा टोल में ताला दर को जान ले खरसवा और आजाओ बाचई कवा जका च जमा द माशूके आवाज तदे खस्ता हो पचिंडख में नन कतप रसूलुल्लाह मयन वैन ताबद रसूल हदीस खजी तम वेले जोई तबदिम वेले दोस्त तबदिम वेले च वकेदा च जद खपल महबूब यो खबर दा कतप खुदाए मेन वे न तप ईमान हुआ है च दुनिया के ब द खुदाए द खबरों न सेवा ताबला खबरा करे तासु ख्याल रख उस मुंगो सासे दासी युओ सपद से मल्की उसी गुची कुरान नुम च मंगवाउरू हुआ द खुदाए प जुमात के नास के यो मंजत रागली अवल ज और पसे तासु च मुंग दावाउरू च कुरान करीम नु जमुंग पदेड़ के च खास किस्म सुरूर और ख्वंद और मजा पैदाशी च कुरान जमा द खुदाए द कलाम नामा दे वागस्त दर अजीज तासु पढ़े तस्बीह के मामा खबर है और दरजी या तावाउरे दे च हदीस द सरदार कौनैन खबर है अल्लाह तम पढ़ की चल मूंग हो आला सड़कीगू जमुंगा ईमान दो वैसे करनी पशान
اویس قرنی په غره کې اوسېده چیله او ګډې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی آسمان ته وکته خدای ما په ایمان راوړی دی او یا الله دا غنا نن نه ز پاغه بینه چا ورته غره کې وای چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې تی یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وویستو اړکه خیال کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو نو پاس نه یو وویستو بیا اړکه وای چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو نو بلې د جام نه ځان نه وویستو اړکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا په هغه غره کې اویس قرنی اوسېږي دا غلی اوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته عجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېر وجړ ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دي کړي او دا مې اورېدلي چې زه په چامین یم یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه وي زما عزیزانو عرض داو چې څو پورې زمونږ پړه کې د قرآن کریم او د حدیث نبوی یو خاص درد نه پیدا ترغه پورې مونږ ته د ایمان د تیرولو تصور چې دی هغه هم غلط دی تصور نن ستا ملک ټول فراډ او دوکه ده ټول ملک دوکه ده تاسو وګورئ کا په اخبارونو پوهیږئ اخبار ګورئ ریډیو چا کوي ریډیو باندې اورئ ټي وي چا کوي ټي وي باندې اورئ اسلام 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 یو شور وزیران راضی صاحب اسلام اسلام ضیاء الحق صاحب دے اسلام اسلام جنیجو صاحب دے صاحب اسلام اسلام پنچنکاتی پروگرام دے صاحب نئی روشنی سکول بورڈو نہ لگی دلی دی صاحب نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول کے تو گورا برتی کی گی سوک لگیا دی عام چه سوک دا بای خپل دی پکی برتی کئی ہے دا بابا دا خپلو زیم نیشتا دا دا ایم این اے خلق دیو دا دا ایم پی اے خلق دیو دا دا منسٹر کسان دیو بی اے بی ٹی او ایل ایل بی کڑے دا آخواران در پا در خاوری پا سرگرزی دا بای خپلوانو لسم کڑی اپا علا منصب لگی دا غریب بچی ایل ایل بی کڑی اغتا جونیر کلرکی نملا دا ستا ملک